إن الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتهائی واجب القدر مشران و کشرانو ترکمزه چې د طالب आवाज رسی اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو او لونو، نن موضوع دا امام دار الهجرہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ. رب کائنات دے دا غوی دا آدابو دا احترام دا غی پا حق کے دا یوسو صحیح خبرو دا ہدیے توفیق ما تنصیب کی او بیا دی منطولو تا پاغی باندے عمل ادا کی. امام ترمیزی پخپل سنن کے یو حدیث راوڑے دے، راوی دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم مدینہ. قریب دا چه خلق بخبل سورلی لپند ورکی و سورلی برازغلی دا مدینی پتر. مقصد بے تجارت نہیں، مقصد بے دولت گٹل نہیں، مقصد بے د دنیا بل غرض نہیں، بلکہ کلم چه دی مدینی ترازی صرف یو مقصد بھئی یطلبون العلم، چه دی با علم طلب کر، علم بحثلو الغواری. دا کائنات خلق وورئی مدینی تبا علم حسلولو دا پارولی رازی زکا دا خلق با پا کل عالم کے دا مدینی دا یو عالم پا مقابلہ کے لئے عالم نبی. بہترین عالم بی مدینہ کی، سرخیل دا علماء بی مدینہ کی، محدث دوران بی مدینہ کے، امام و امیر المومنین بی مدینہ کے. دے وجن بخلق سفر دا مدینہ پا طرف کئی. امام ترمیزی پلان دے تعلیق کے خپل خبر کول غواڑی. فرمائی ابن عیینہ روایت دے چغب ویل اغا عالم دا مدینہ امام مالک ابن انس و رضی اللہ تعالی عنہ چدا غپرنگ عالم پخپل دوران کے کل کائنات کے دا حدیثو نو. دا دی مطلب دا نہیں چه سمر دین و غیس کی ندی، مطلب دا بے مثل و بے مثال. دا آقا دا موجزون یوم موجزہ دام دا چه در روان وقت دا خلقو خبر ورکڑے دے سوک بسنگ گئی دا چا علم بسنگ گئی خلق بسنگ دا علم دا حسلولو دا پارا مندو تگو دو گئی
د امام مالک پیشنگوئی بطور د معجزے تاجدار کون و مکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ظهور او د پیدائش د امام مالک نن خلق وی امام پکې چاره وسته اکای مخکنه پیشنگوئی کړي دا ته مرا والا من کلمه ستانه د ویلې کلمه د حسین د نیکه ویلې دا هغه چې کوم خبره کړي د سر بچی شو 93 هجری دا د هجرت 3 نبی کال شوی دی د مور په خېټه کې 2 کاله ماشوم ایثار شوی نن سبا خو په نهمه میاشت ماشوم وزیږولی شي پخوا د دې دپاره لارې او علاجونه نه وو ماشوم 3 کالو پورې د مور خېټه کې پاتې کېدی شي دا د فقه مسله ده په 93 هجری کې مدینه منوره کې د انس سے پکور کې یو بچو زیږېدو چې دی انس ولا د خپل پلار نوم کې خو د انس د پلار نوم مالک ما مخکې ویلو چې د قبایلو د اطرافو عادت دا دی چې د نیکونو نومونه خپل اولاد باندې ږدي دی انسم د خپل پلار نوم چې مالک دی په خپل بچی باندې کې خودو مالک بن انس دا هغه شخصیت دی چې پرستو زمانه کې په امام مالک باندې یاد شو قوم عرب دی تیم قبیله دا اوسیدون کی دی د مدینه منوره اصل باشندگان د مدینه دی نو امام مالک اصل باشنده پیدایشی د پلار نیک وطن هغه د مدینه منوره مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم بچپن خطر کو مرغانو سره شوق دی مدینه منوره کې کونتري چا چې زیارت د مدینه او د حرمینو کړي نو کتلی دي چې په زرګونو کونتري په غزمکه باندې پرورش لري دا بچي مالک مدینه کې کونترو پسې منډوي کونتري خوښې دي یو کونتر رانی سلو به ورسره کوي کور کې مور روټۍ ورکی خوراک ورکی ځان سره پکې دا کونترم شریک کی خپل سنخري کوتر ته ورځي دغه بچي کونتر سره محبت کې مصروف دي وخت ردو سره مشرور دی چې هغه علم حاصلوي ډیر قابل دی او د اهمیت خاوند دی پلار انس نیکه ابو عامر صحابي دی د امام مالک رحمه الله د عثمان رضی الله عنه خادم پاتې شوی عمر رضی الله عنه سره ناس تپاس کړی دا علی رضی الله عنه سره سفرونه کړی دي نو نیکه د امام مالک صحابي دی جناب انس چې د امام مالک پلار دی یو ځل دا کشر بچي او مشر بچي دواړه کې نور تپوس ته د سم مسلو کوي د کشر بچي جواب خطا کو چې امام مالک دی او مشر صحیح جواب پلار ورتوي بسته دا کونتر لوبه ورا لوبه تانا زما دا بچه تکړه دی او خده
زما بس د سرطان ډیره مینه ده. نو کشر ته چې دوی نو هغه جذبه ولوله راپورته شي او جوش زیات شي چې ما نه خو ډیره مینه پلار مشر سره کوي، لہذا بس هغه ورځ نه د طالبۍ جوړه یې واغوسته، اراده یې وکړه زه به قرآن حفظ کوم او زه به بیا علم حاصلوم. عمر یې 6.5 کاله 7 کاله دی. امام مالک د زمانې لوی امام، د قرات او د قرآن لوی عالم، نافع بن عبدالرحمن چې امام دی د زمانې، هغه په مدینه منوره کې پاتې کیږي، د قرآن بهترین قاری دی. دا بچه امام مالک داغه مجلس ته تک شروع کړل او داغه نه د قرآن حفظ او د قرآن قرات زده کړل. یو شخصیت بل ژوندی دی چې اوله زمانه کې هغه غلام او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، بیا آزاد کو عبدالله ابن عمر، هغه ته د قرآن او سنت علم ورکو. هغه طالب د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مجلس کې 13 کاله تیر کړ. 100 کاله 13 کاله 13 کاله د استاد خدمت کولو، 13 کاله د استاد نه علم هم حاصلو. هغه طالب ژوندی دی چې یادیږي په سیدنا نافع رحمه الله باندې، چې هغه مولا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی، یعنی غلام. امام مالک د سبق حاصلولو د حفظ نرستو د حضرت نافع مجلس ته تک شروع کو. 10 کاله، بعض روایاتو کې 8 کاله د حضرت نافع په مجلس کې ناستو کا، احادیث ته حاصل کړل، د فقه مسائل ته حاصل کړل. صرف د نافع رحمه الله نه بشمار ائمه چې مدینه کې اویا امامان موجود دي چې د امام مالک استادان دي، دا غوینه حدیث زده کړل، لوی ذخیره د فقه ته حاصل کړه، تر دې پورې چې سلو او امامان په مدینه کې دمر د ټاکو چې ټول دنیا هغه ته په علم کې محتاج و. امام مالک هر یو سره ناستو کا، دا غټولو د سینو انوارات هغه خپل سینه کې سنبال کړل. بس د زمانه علماء چوکتل چې د دې او واړو امامانو علمم د امام مالک سینې تراغه، د نافع قراتم د امام مالک سینې تراغه، د امام نافع د عبد الله ابن عمر د شاګرد علومم د امام سینې تراغړل. نو تمام علماء اتفاق کو او نمو لقب ورته ورکو امام دار الهجرة، امام د دې وطن د مدینه د رسول الله کدی نه پسو کیا دیږي او د ټولو علوم سرچشمه یادیږي امام مالک بیانې. نو نوم ورته ورکو امام دار الهجرة. امام دار الهجرة په نوم باندې سیدنا امام مالک رحمه الله یادی د مدینه عالم. عجب عالم دې صرف خپل علم نه دی کړی او هر چانه سبق هم نه دی. په احادیثو کې لومبه کتاب، ټولو کې پهله کتاب د بخاری شریف او مسلم د فرستو زمانه کې لومبه کتاب په احادیثو کې چې په نهج او انداز د فقه لیکل شوی دی. نو هغه کتاب تنو مخلی موطا امام مالک، هغه موطا سیدنا امام مالک رحمه الله لزر نبر احادیث ورته یاد دي. په هغه احادیثو ذخیره کې
چې کوم د عظیم استادانو نه، د پوهې د خاوندانو نه، د بهترین تام و ضبط او کاملو نه چې امام مالک نقل کړي، پاغې کې 1720 احادیث د لزرو نه را جمع کړل او هغه په خپل موطا شریف کې ولیکل. لزر احادیث ورته یاد دي، پاغې کې د ټاپ کوالټي احادیث چې هغې ته صحیح ذاتي وایي. دی کوشش کړی دی خپل هغه احادیث امام مالک 1720 چې د لزرو نه چاڼ کړل په ترتیب د فقه باندې په خپل موطا شریف کې ولیکل. 97 استادانو نه سبق ویلې، احادیث نقل کړي. 88 استادان ټول پټول د مدینه منورې. بقایا استادان څوک د بصری دي، څوک د کوفی دي، څوک د مکې مکرمې دي. مور ته یو ځل وی، مور ورته وی بچیا سبق د پاره سفر وکا، ورته وی مورې سفر په خپل ځای مدینې ته د هر تن چمو د هر وطن نه خلق سلام د آقا ترازی چې ما ته پته ولګي زه د باب السلام په دروازه کې فقیر او ملنګ ناست دی، هر کس چې راځي پوښتنه کوم دا څوک دی چې پته ولګي دا د زمانې لوی کامل اکمل عالم دی، بس داغه جانچ پړتال وکم، قدمونو کې کینم او د رسول الله احادیث ته حاصل کم. مورې دو خبرې دي، یو علم ته سفر، نو علم خوراته کور کې ملاویږي، دویم محبت او عشق د مصطفی، نو دا مې برداشت نه بهر ده چې سحر پاسم د آقا پر روزه مې سترګې ونه لګي. مورې هغه سحر برا باندې څنګه تیریږي؟ هغه عشق او محبت اجازت نه راکوي چې مدینه پرېږدم او بهر وطن ته لاړ شم. دا عشق مصطفی. لوڼی عالمانې دي، زامن دوه دي، عالمان دي محمد او یحیی. بل روایت کې راځي نه عبدالله نوم دی، زوی دی. دوی لوڼه دي د ټاپ عالمانې دي او د موطا حافظان دي. مسجد نبوي کې درس د حدیثو کوي، شان عجب دی. هر ورځ چې درس د حدیث ته راځي نو نوې جوړه کوي. هر ورځ درس د حدیث کې نوې جوړه چې مخکې نه جوړه. مالدار دی او د زمانې بېتاجه بادشاه دی، لوی بزنسمین دی، پلار او خپل. مجلس ته چې راځي نو مجلس د احادیثو کې د بادشاهانو په دربارونو کې داسې قالینونه نه وو کم چې د حضرت امام طالبانو ته خوارو. بلبدا د احادیثو طالبان دي، د دې حق دا دی چې بادشاه په کوم قالین ناست نشي کولی چې د امام طالب په هغه قالین باندې. مجلس ته به چې راتلې نو مخکې نه به عود او بخور د عود هغه لوګېږي، وجود نه تک سپین ښکلی لوړ دنګ سړی دی، روب یې دومره چې مجلس کې څوک ناست دي جرأت نشي کولی د خبرې امام سره. انتظار به کېدو چې بهر نه څوک راشي د امام شان او شوکت نه واقف نه وي، سوال وکړي طالبانو ته به هم ترې فایده وشي. که څوک به په غلطه اراده راغلی و، الله جل وعلا د هغه په زړه دومره روب راوستو چې لاس اوچتول خو څه کوي، خولې نه یې خبره نه شو. مجلس کې د پردې نه پورې غاړه لوڼه ناستي، طالبان احادیث وی، حضرت امام غوږی ښیي. کم طالب خطا شي نو د امام د خطای نه نیولو نه وړاندې لوڼو سره به یې دوه چوکې وي،
یو به بل باندې ووهله، امام به پوه شو چې طالب حدیث کې غلطي وکړه. علم او فیض د نیکنه په دې کورنۍ کې جاری دی. ماماګانې عالمان دي، په خپله زمانه کې رور عالم دی، پلار بهترین عالم، نیکه صحابي، کورنۍ دا د علم او د عرفان دا بشمار خلقو نه علوم حاصل کړل او خپله زمانه کې ټول انسانیت او اقوامو ته د علم فیض عام کو. افریقا، اندلس، د مغرب بعضې ملکونه، په سعودیا کې حجاز او همدکرنګ د خراسان بعضې وطنونه د حضرت امام په فتوا باندې فتوا ورکوي او د امام مالک مقلدین. رب کائنات جرأت هم ډېر ورکړی، د بادشاهانو د مجلسونو نه لرې دی. د خپل وخت بادشاه ورته وایي ای امیر المؤمنین د حدیثو قربان، ړه مې غواړي چې ستا موطا شریف د کعبې په دیوال باندې اویزانه کړه. هر څوک چې غواړي چې د مسلې پوښتنه وکړي نو فتوا اب ستا د دې کتاب نه جاری کیږي. د امام ملنګي او عجزي وګوره، وای ما سره دا زیب او خاینه چې زما فتوا دې زه خلکو باندې په زور ومنم. نور علما هم شته، د هر چا ازادي د خپل فکر او علم کې. هر کس چې د کوم امام په مذهب فتوا ورکوي آزاد دی، که ته په زور باندې دا په خلکو منې، دا زما شان او زما د کتاب سره لایق ده. چا ورته وویل مدینه کې ناست دی، وی یو سړی راغلی دی او ملاقات کوي. سړی راغی مجمع کې کېناستو، کوم ځای نه راغلی؟ صاحب حج مې وکړو، سلام د آقا ته راغلی، اورېدلی مې و دلته امام مالک دی او ډېر لوی عالم دی. زړه کې مې راغلل چې د هغه قدمونو کې کېنم، څه ترې واورم. نو سلام مې وکړو، ستا حلقې ته راغلم. کوم ځای نه راغلی؟ صاحب راغلی د کوفې عراق نه. امام ورته وخندل، وی د عراق او د خاص کر د کوفې خلک خو ټول خاینین، خیانت کوي، فراډ او دوکه کوي. په هغه ځای کې فرادیان موجود دي، دلته نه څنګه راغلی؟ بس هغه سړی ورته وایي وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قربان دې آیات باندې مې لږ پوی کا. آیات ترجمه دادا آقا ته کریم پروردگار وایي وممن حولکم من الاعراب، غیر چاپیره تاسو نه اعراب اوسیږي، هغه ټول منافقان دي اکثر، او ستاسو په منځ کې ومن اهل المدینة مرضوا على النفاق، په مدینه کې منافقان اوسیږي. لا تعلمهم، چې تاسو یې نه پېژنئ، نحن نعلمهم، موږ ته پته ده څوک څوک منافق دی. قربان په دې آیات باندې مې لږ پوی کا. امام مالک حیران پاتې شو، فکر بدل شو چې ما خو دته وویل کوفه کې بې غیرته او دیانتدار خلک نشته، بلکې ټول جفاکار دي او فراډیان دي. ما ته جواب وکړو چې تاسو خپل ذهن نه د کوفې باره کې دا خبره کوئ، خبره به هم ټیک وي، خو زه د قرآن نه د مدینې باره کې دا خبره کوم. د دې وضاحت راته وکړه چې رب وایي مدینه کې منافقان دي، چار چاپیره منافقان شته. کله چې دا جواب وکړو، امام مالک ورته وایي ما یو سړي باره کې اورېدلي، ابو حنیفه په نوم باندې مشهور دی، کوفه کې شته او څنګه دی، مجمع څنګه ده؟ وی صاحب هغه ابو حنیفه ستا مخې ته قدم کې ناست دی. هغه حضرت امام ابو حنیفه چې دا جواب یې ورته وکړ. امام مالک رنگ بدل شو، فوراً ودرېدو،
سینې ته را جوخ کو تندې ورته ښکل کو لاسونه یې سپ کړل وی ابو حنیفه زه د امام جعفر صادق شاګرد یم ابو حنیفه ورته وی تا نه وړاندې امام مالکه زه د جعفر صادق شاګرد یم ها نو دا خو موږ دواړه روڼه شو ځکه پلار روحاني یو دی څو ورځې وله مېلمستیا وکړه تحفې تحایف یې ورکړل ورته ویل ای امام ابو حنیفه تر کومه چې کوفه کې ته ژوندی کفر او شرک به کوفې ته داخل نشي دا دی ائمه اطهار رحمهم الله کربها سلام دی دا غي پروزو دا غي پشان ارواح امام مالک د بادشاہ د دربار نه لري اوسېږي منصور بادشاہ دې ډېر ظالم جواب ورپسې کو دربار کې حاضر شو امام مالک ورته وایي زه کلم دربارونو ته نه یم تللی ورنټ ورپسې جاری شو اوس حکم د بادشاہ دی موږ د پروتوکول سره نه راغواړو حاضر شو بس امام مالک کور ته لاړو غسل وکړو جامې واچولې نوې جوړۍ سپینه زیبتن کا حنوت چې هغه عطر دي په مړو باندې خلک لګوي هغه عطر یې په ځان باندې ولګول د منصور بادشاہ دربار ته لاړو چې کله حاضر شو او ورته یو امام د دارالهجره ستا د وجود نه خو د مړو د عطر خوشبو ځي هغه ورته جواب کوي صاحب بې وجه چې دې راوغوښتم ګمان مې دا و چې نن مې د قتل ورځ ده پخپله مې غسل وکړو کفن مې زیتن کو دا د مړو عطر مې په ځان ولګول چې بیا به مې وروستو سلام بی پرېږده چې شهید شم کلم چې شهید شم په دې لباس کې به مې خلک خاورو ته وسپاري دی جرأت دی هارون الرشید د زمانې حاکم دی جواب ورپسې وکړو امام مالک زما دربار ته راځه من چاہے فیس بدل در کوم دې دوو زامنو ته مې قرآن او سنت وښایه امام مالک ورته جواب کوي علم د چا کور ته نه ځي علم پسې خلک ګرځي بچو ته دې ووایه چې زما مجمع او مجلس ته راځي که نشي راتلی امام مالک دومره اوزګار نه دی او دومره فارغ نه دی چې د بادشاهانو مجلسونو کې به ګرځي مکه کارو شو چې داغه بچی بیا د امام مالک مجلس ته راتله ادب د امام مالک د مدینه پیدائش مدینه کې کور مدینه کې اوسیدونکو د مدینه ادب د مدینه ګورا تل عمر امام مالک مدینه منوره کې خپیال بخپی ګرځي تپوس ته شو امام مالک خپیال بخپی ولې ګرځي ځواني د خپیال بخپی تیر کا یہ د بادشاہانو د کورنۍ مشروان د خپیال بخپی دی یہ مالدار او دولتمن وجه صدا امام مالک ورته جواب کوي کله ما سره دا خای چې په کم ځای باندې مې آقا قدمي خي د امام مالک قدم د سره د چپلو په هغې باندې راشي ادب یې دا دی چې مدینه کې خیال بختی تل عمر مدینه منوره کې سورلی باندې نه دی ګرځېدلی شوق و مشغله دا سونو دا بهترین اسونه ورسره دي خو چې کله به د مدینې نه بهر 4-5 میله پښتو باندې ووتو بیا به په اس باندې سور شو خپل ضرورت به پوره کولو مدینه کې به په سورلی نه ګرځېدو وی د رسول الله روضې ادب دا دی چې زه دې په دې وطن کې سورلی استعمال نه کړم لاره کې ته چا تپوس وکړو د حدیث خلق رواني عالم رواني خلق ته تپوس کوي چې دا مسله دې راتو چې څنګه د حدیثو تپوس ته وکړو امام مالک فوراً اډر جاری کو په د باندې 100 کوړې سزا جاری کړي 100 کوړې هغه طالب چې کوم ته د حدیث تپوس په لاره کې کړو هغه ته سزا ورکا او بیا مجلس ته بوتلو کله چې مجلس کې کېناستو
نغه طالب ته د شلو کوړو په بدله کې شل احادیث یوازې وویل او بیا یې ورته جواب ویل بچیا ادب دا نه دی چې د مصطفی احادیث دې موږ په لاره باندې بیان کو ادب د مصطفی دا حدیثو دا دی چې موږ د کینو وقار سره او بیا د هغه حدیث مخکې وایو شل کوړو په بدل کې شل احادیث مې درته وویل هغه وهل دی د ادب د پاره او احادیث د دغه کوړو بدل دی هغه طالب په ټول عمر ویل ای کاش چې 50 کوړې والے ای کاش چې یو 100 کوړې والے وي امام مالک رحمه الله ابو جعفر منصور مدینه ته د آقا سلام تراغی مسجد نبوی کې د بادشاہانو عدد دای لیک تیز आवाज سره خبرې کوي امام مالک قبله تمخ د ذکر کې مصروف او مشغول دی شاته یو کس ته پتیز आवाज خبرې کوي چې شاته یو قتل نو دا بادشاہ دی ورته یو احمق او نادانا ته د بادشاہانو د سلطان په دربار کې دون جرأت چادر کو چې تیز خبرې کې مسجد نه بهر ستا حکومت دے مسجد دا رسول اللہ کے زما حکومت دے کہ غواړم اوس به در باندې 100 کوړې د بیا د بیا جاری کړ خاموش شو خلی ته چوپ आवाज ورکاو تاله واچوا کلم په مسجد د رسول الله کې تیز خبرې ونکې دا ادب نه دی چې دا کا په مجلس کې دي څوک وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي خلق د نبی د आवाज د پاس आवाज بلند نه کوي الله نن مدینه منوره کې خلق وګوره چې سوري روزه سره دا حبش او دا عرب چې دا د وکټوریانو اثر وهلی د پیجنینا په هغه ځای کې ناس یو تیز خبرې کوي مسجد نبوي کې پر روزه کې ریاض الجنه کې ما یو کس رئیسان کو د خلق را سره ملګری چې هغه تیز خبرې کولې ما ورته ویل اما تستحي من الله عز وجل ایت نشرمېږي الله نه وی ولی لما ما ورتوی لو بدبختا اما سمعت قول الله عز وجل یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي د نبی په وړاندې आवाज مو چتوي تا دا قول نه دی اورېدلې خړې سترګونه به اوسري ټیټ کو امام مالک رحمه الله چې کله به د حدیث درس شروع طالب بسوال پته زنه کولو منس کې به خبره نه کوله حضرت امام بفرمایل خبردار که آقا نشتا د جبه خبري بیانېږي هغه ژوندی دي څنګه د آقا د وجود اطهار ادب داده چې تیز आवाज سره خبره مکوا داغه د وینا ادب هم داده چې تیز आवाज سره خبري وکړي په مسند باندې ناشته رنگ بدلیږي را بدلیږي پختنه والا چې درس تمام شو پختنه کوي طالب دې قربان نن د رنگ بدلیدو را بدلیدو خیر بوي د مجلس نه پاسېدو وې کتل لاندې په صوفه کې لړم ناستو هغه ټکونه ور کړیو ورته ویل سر چټکه در کو پاسېدلې بوي وې دا کا د حدیث بیا د بي غنلا پزان میں تکلیف برداشت کو خدا احادیث منس کې احادیث میں کټ نکړل او دې نه و نه درې د مو پالسي دا ادب دې د امام مالک رحمه الله ټول عمر کې یو حج کړي حج زلاړو فرایض ادا کړل تیزه سره واپس راو چا ورته ویل قربان سورت بده ډېرې تیرې کړې وې د حرم په قرب او جوار کې امام مالک ورته ویل یاره مې په دې وه دانا د مدینې نه بهر مرګ راشي د هغې نه مې په زړه کې یره تېرېده نه غواړم چې زما خوره د وجود دی هغه بهر خورې سره ګډه شي مدینې نه بهر مې مرګ نه دی برداشت تیزۍ سره ځکه راغلم چې وفات مې د رسول الله په ګري امام مالک رحمه اللہ فضائل سیر کے امام صحابی سفیر دکی کڑی دی
څوک استادان دي او څوک شاګردان دي او چا د باره کې څه قول کړي، تفصیلی احکامات او فضائل او د شخصیت بیان کړي. څو مې ته د ذکر کړل. امام مالک عجب شخصیت دی، 50 یا عمر کې 100 ورځې بیمار دی او امام مالک په 179 هجری کې دی دنیا نه دارالبقا قرب و جوار د مصطفی تلاړو. انا لله و انا الیه راجعون. د خپل زمانه حکمران او حاکم بادشاہ هغه جنازه کې شرکت کو. تمام علما شیوخ د چم گاوند او د لری نه خلکو د حضرت امام جنازه کې خپل ځان ته برکت حاصل کو او بیا په عزت او شرف سره دغه وجود اطهر د امام نافع د خپل استاد په قدمونو کې په جنت البقیع کې خورو ته وسپارل شو. ننم دا وی مبارک روضه او قبر اطهر د جنت البقیع په منځ کې واقع دی. رب کائنات دی د ټول امتنا برکات انوارات خیرونه او نیک اعمال او سلامونه د حضرت امام په حصه کې کی. واخر دعوانا ان الحمد